نه دی چې میلاد مه کوئ. میلاد څه ته وایي؟ د نبي علیه السلام په پیدایش باندې خوشحاله کېدل او د هغه ولادت تذکره کول، د هغه سیرت بیانول، دا میلاد بالکل مستحب دی. اوس دومره قدر میلاد علماء دیوبند مني. دا میلاد دپاره بیا محفلونه قایمول، دې دپاره جلوسونه قایمول، دې دپاره ورځ متعینول او د دې سره دغه شی کول چې خامخا په دا ورځ باندې خیرات کول، په دا ورځ باندې دګونه پخول، په دا ورځ باندې چې کوم دي هغه په اهتمام سره جلسې کول او بیا په دا ورځ باندې چې څوک جلسه نه وکړي هغه ګستاخ ګڼل، د نبي علیه السلام د میلاد منکر ګڼل. دا هغه ټول خرافات او بدعات دي چې علماء دیوبند د دې څخه پاک دي. نو ځکه دا رقم میلاد دا کم مروج دی، دا رقم میلاد علماء دیوبند نه مني چې خاص ورځ په 12مې به کوي، په دا ورځ به دیګونه پخوي، په دا ورځ به تقریرونه کوي او په دا ورځ باندې چې کوم دی هغه به ته د نبي علیه السلام سیرت بیانې. نو ټول کال چې کوم دی هغه قاتل د نبي علیه السلام د سیرت څخه دغه او چې څوک یې نه کوي هغه ته ګستاخ وایي، منکر وایي. دا رقم میلاد علماء دیوبند نه مني او دې ته بدعت وایي، دا ته موږ بدعت وایو. او نن نور د بریلیانو د صوفیانو سره پر دا نقطه اختلاف دی. موږ تاسو په خاص ورځ مه کوئ، که چا په دا ورځ باندې یو محفل نه کوي قایمه، نو تاسو هغه ته منکر میلاد مه وایاست. که ورته وایې دغه رقم کوي په خاص ورځ باندې کوي او په دا ورځ باندې خیراتونه او په دا ورځ باندې چې کوم دی هغه انکار والا ته بد وایې، دغه نه کول والا ته بد وایې، نو موږ بیا و دغه عمل ته بدعت وایو. ځکه من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چې څوک په دین کې داسې یو کار وکړي چې هغه په دین څخه نه وي، نو دا چې دا کار مردود دی. نبی علیه السلام وایي هغه سړی مردود دی، دا کار مردود دی. چې نبی یو کار ته مردود ویلی دی، ته څنګه هغه ته جواز ورکوې؟ دغه کار که چیرې دین وایي، دا میلاد په دغه طریقه باندې چې څه رقم